بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين إذا التقيا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. صدق الله مولانا العظيم. زمان محترم مسلمانانو، مشرانو کشرانو اکابرینو اسلافو او د افغانستان غیور ملتا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وبعد من چون مشران یو د عمر په حواله حدیث پاک کې راځي صلی الله علیه وسلم فرمایي د دو مسلمانانو مثال مثل المؤمنین اذا التقیا کالیدین تغسل احداهما الاخرى. دو مسلمانان چې سره میلاو شي ای دوړو مثال داسې دی لکه لاسونه دوا چې یو لاس په بل باندې ونسولای وینځل کیږي نه. نو طبعا موږ په دې عمارت کې بعضې مسایلو ته ملګرو ته اشارې کوو، خو اغیار له دې نه او د کابل هغه کاسد او فاسد سابقه اداره هغه زموږ له دې تحقیق او تدقیق نه غلطه سوء استفاده کوي او هغه نور شیان ورپورې تړي. زمونږ کابرینو، زمونږ اسلافو، زمونږ مشرانو او زمونږ وزیرانو او زمونږ چې کوم زمامداران دي هغوی پورې هغوی بیا نازیبه الفاظ تړي او نسبت یې بیا علماو ته کوي، مشرانو ته کوي، سپین ږیرو ته کوي. هغوی دې په دې پوه شي چې هغوی په یو داسې زمانه کې وخت تېر کړی. رسول الله السلام فرمایي: وعن ام سلمى قالت: سمعت رسول الله يقول: يأتين على الناس زمان يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكون أسعد الناس بالدنيا لكاع ابن لكاع كما قال صلى الله عليه وسلم. پیغمبر وایي زما په امت کې به داسې خلک هم راشي چې څوک په رښتیا او په صحیح مذهب روان وي هغې ته به دروغجن وایي، څوک چې په دروغ او په بېدینۍ روان وي هغې ته به رښتیا وایي، او څوک چې خاین وي هغه ته به امین وایي، او څوک چې امین وي هغه ته به خاین وایي. او ویکونو اسعد الناس بالدنیا لکاع ابن لکاع، او دنیا کې به مارشال او ستر جنرال او محترم مشر او دارنګې قهرمان ملت دا به هغه چاته وایي چې هغه به لکاع ابن لکاعي، رزیل نه رزیل ترین انسان به وي، نسبن او حسبن به کمزوری، هغه ته به خلک ډېر ښه ګوري. او حضور علیه السلام بل ځای فرمایي: لتتبعون سنن من قبلکم ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو سلكوا جحر ذب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. نبی علیہ السلام وی داسې وخت به په تاسې راشي چې تاسې به د غیر اسلامي تهذیبونو او کلچرونو په نقل او حرکت کې دومره وړاندې سئ چې هغه به ولیشت په ولیشت او ګز په ګز دا به ور وړاندې کېږي او د هغوی طریقې به خپلوئ. که هغوی پتلون اغوسته تاسو به پتلون اغوندئ، که هغوی ښځې بربنډولې تاسې به ښځې بربنډوئ، که هغوی په ښځو کرکټ کوه تاسو به په ښځو کوئ، که هغوی ښځو نه جامې ویستې تاسو به یې له ښځو نه وباسئ، او دا به تاسو ته تهذیب او کلچر او ثقافت ښکاري. صحابه ورته ویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د یهودو نصاراو طریقه ده، موږ ورپسې یو. قال فمن. نو بیا څوک دي؟ همدا دي که د افغانستان سابقه ادارې والا خلک دې په دې پوه شي دی د یهودو هغه نقل او حرکت خپل کړی. یهود ټول عمر دا د فرعون په گرفت کې وو، غلامان یې جوړ کړي وو، 6 لکه کسان یهودیان نر ښځې او دی به د خرو د غوانو په شکل استعمالول، ماشومان به ته وجل
او دارنګه چې کم دی دغه به یې ترنه وجل کلي به یې ترنه اخیسته اخور کې به یې ډوډۍ ورکولې خو لیکن چې کله د حضرت موسی علیه السلام په جهد باندې دا د ظلم او استبداد تخته نسکوره کړه او د حیوانیت د جادې نه د انسانیت جادې ته راوسته بیا یې چې مې ګویانې شروع کړې کله به ورته خدای راته وښیه کله به ویلې چې لن نصبر علی طعام واحد تر اخره ذلیله خلک وو او خدای بیا همغسې ذلیله پرېښوده د افغانستان دا بقایا د په دې پوه شي چې د دې شکل او شباهت د دې نقل او حرکت د دې جان او پہچان دا بعینی د یهودو پرنګ دی والله به دا کلم نه مړی دی همیشه د ډوډۍ کیسه کی اله وګیو اله بنګونه بند شو اله کاغه ورځ دیر شو د یهودانو په نقل او حرکت روانه چې بمباریان در باندې کېدی ښځې او نر او ودونو در باندې امریکایانو بمباریانې کولې ښځې بربنډه کړلې هم جنس بازي در سره کولې زنانه یې بیولې او په فرقو کې ځان سره په هفته واچولې د پایلټ په نامه د شاګرد په نامه د مامور او د مدیر په نامه هلکان یې درنه بیول حتی د ښځو ځوانانو نه یې غاښونه وښکل او هغې سره یې نالایقه نازیبا حرکت انجامول یو خائن ونه وي چې دا کار ښه نه دی دارنګې ستاسو په دغه پخواني نظام کې له تحریک نه مخکې رئیس تنظیمه د مشرقي یو ټکی مکتب نه ویلی نه سبق ویلی یو مطلق جاهل او تاسې هغه ته د قهرمانۍ لقب ورکړ زه خپله په پوهنتون کې 25 کاله مخکې استاذ وم ما سره د پنجشیر دا بیت المقدس چې تاسو ورته وایي دا د پنجشیر بیت المقدس نه ما سره ملګري وو شاګردان وو شپږم صنف والا راغلي وو په پوهنتون کې په شریعتو په حقوقو کې موږ سره سبق ویلی اوس همغه استادان شته دي هلته او دغه یې به موږ ته بیا لیکل هفته کې به یو ځلي راتله او موږ ته به یې لیکل چې ما ته دغه لمبر یې بیا راکړه د کابل والي و قایماق خبیث غوندې نامه یې وه غټه ږیره وه ویې هغه ما ته له مغه ځای نه فرمایش راکړه چې استاد جي ما ته به په ریاضي کې دا لم وي په ثقافت اسلامي کې دومره لمبرې راکړي نه هغه ټول جنرالانو 900 لیکه 800 جنرالانو دغه 900 کې یو هم د مکتب مخ نه وکتلی چا پې رد وکړو دا څومره چورواکي چې دي ستاسو په دې شرق کې د کابل یو قومندانو داسې بوتل ماننده غوندې و اعلان یې وکړ چې اشرف غني نه باندې دروازه زه بندوم که نه راوځي رئیس جمهور دغه ته چا مخه ونیوله ستاسې اوټونه چې کول او اسرائیلو ستاسې اوټونه چې واخیستل په ټول افغانستان کې یو نیم لک اوټونه یې ګټلي وو ویلې ما نه به دا وولایته قرنطین دي څوک یې نشي خرابولی چا 8 میاشتې دا حکومت ته ګوتې وروړلې د بلخ والي چې لرې که هغه ویلې د چا پلار ما نشي لرې کولی چا لرې کو د سمنګانو والي ویلې چې ما څوک نشي لرې کوی حکومت داسې د یوې وکیل زوی راغی ټول کابل کې ډزې شروع کړې څوک یې وشته او څوک یې مړه کړه څوک یې کوټو کرباس کړه چا دغې ښځې غم وکړو علي شیر راغی یو هغه و د شیعه 14 کسان یې مړه کړه او دوی ویلې موږ یې نیسو نو چا ونیو بیا چا خوشې کړ نظام الدین قیصر باندې 6 ورځې عملیات وکړ بیا چا ونیو اوس د دې کنډري دا کار وکړي روشن بلقیس په اسلام ته کنځلې وکړې په پارلمان کې چا ورته جواب ورکړ اوس دې دا وکړي تاسې اسرائیل یاستئ د دې نظام خلاف مه کېږئ دا خدای پاک یو داسې تحفه درکړه خو تاسې ورسره بلد نه یئ ځکه چې تاسې د اسلام نه مفلس یئ د دین نه مفلس یئ د عقل نه مفلس یئ روایاتو نه مفلس یئ د حریت او د ازادۍ نه مفلس یئ تاسو ته دا تحریک اسلامي ځکه کمزوری ښکاري چې ستاسې هغه سترګې نه لرئ په کم باندې چې د انسان حریت معلومیږي رزق خو خدای قرآن کې ویلي که تاسو سره لږ دین وایي لو تتوکلون حضرت عمر نه روایت دی پیغمبر وایي لو تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال صلی الله علیه وسلم که په خدای کامل عقیده ولرئ
تاسې ته به داسې رزق راځي لکه مرغانو ته چې راځي. مرغان سهار د جارو نه پاسي، وږي خېټې وږي جوجوري او ماښام ډکې خېټې راځي. چا هغه چېرته پانتون ویلی دی، هغه چېرته سبق ویلی دی، هغه چېرته علم یا تهذیب و ثقافت کې درس ورکړی، هغه څه دوکتورا اخیستی. زموږ علما الحمدلله تاسو ته جاهل ښکاري. هر یو الحمدلله د ملک امام دی، د ملک امام دی. په دین کې سیاست شته دی، ثقافت شته دی، تهذیب شته دی، سیرت شته دی، مدارات شته، خارجي او داخلي سیاست اسلام نه خلک زده کوي. خو تاسو په دې نه پوهېږئ، تاسو کوئ سیاست په پتلون کې ده، سیاست په ټای کې ده، او دا چې چا واغوسته چې خپل کرچل چا پرېښوده هغه نه دله سړی بیا بل نه. دا تهذیب دا د کسرا دی، دا د مسلمانانو نه دی. مسلمانان موږ سره درد دی، موږ سره غم دی. حضور علیه السلام وایي سیأتی علی الناس زمان یذوب قلب المؤمن فی جوفه کما یذوب الثلج فی الماء. قیل یا نبی الله مما ذاک قال یرى المنکر یؤمر به فلا یستطیع ان یغیره. پیغمبر وایي چې د یو نیک مسلمان، د یو نیک انسان مسلمان به زړه د ده په سینه کې ایلې کېږي لکه واوره چې اوبو کې ایلې کېږي. صحابه ورته ویلي د دې وجه څه دی؟ وایي دوی به ناجایزې اوري، ناجایزې به ویني، ناجایزې به د ده په مخ کې ښکاري، خلک به یې کوي خو دوی به وس نه لري چې دغه بند کړي. نو دې وجې نه د افغانستان چې کوم وزیرانو، پخواني وزیرانو، ته خدای دا ټول ډریوران نه و غرب کې، او دا غرب نه چې کومې پیسې راځي په دې خبر یئ، او دا اوس چې کوم تاسو مکتبونو نه وځئ نو ته خدای تاسو په واردو صادره پوهېږئ. د رئیس جمهور چې کوم وزیرانو هغه یو هم مکتب نه ویلی، په دې خوست کې یو و، هغه موږ ته معلوم دی، نوم یې نه علم، سکول یې نه ویلی، او بیا مشاور وزیر جوړ شه. هغه بیا پوښتنه ته بي بي سي کوله، ده ورته ویلې زه 14 پاس یم، خو دا ورته پته نه وه چې په څه شي کې پاس یم. هغې زیبا خادم ته تپوسونه کول، نو ما یا خدای که اوس ورته وایي چې ادبیاتو کې، انجینرۍ کې، ژورنالیزم کې، شریعاتو کې، حقوق هنرها، ادبیات څه شي کې، نو ده خو دام نه وزده. نو عرض دا دی ورونو، تاسو په جاهلانو سره اوسېدلي یئ، اوس تاسو ته نیکان خلک خوند نه درکوي. او د تاسو دپاره یو شاعر شعر وایي فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلکم حمار. وایي ته به وینې که دا ګرد اوچت شه چې ته په کوم خره سورې او که په اس سورې. خو د دې دپاره بهترین د دغو خلکو دپاره بهترینه علاج شاعر مشرق علامه اقبال ویلے وہی شقی ازلی عالم و نصیحت کر سمجھتی ہے آنے لازم ہے سمجھانا بزر بے خنجر پولاد. دے دے بدبختو کوئی کېدل په بل رنگ نکیږي، دے دے پوی کېدل په ضرب پولاد توره باندې پکار دی. زما محترمو کمی پیسې چې تاسو اوس پسې څه چغې وایي او تاسو له لاسه وتلي هغه خبر یا پس راغلي، هغه په امریکا ته پیسې نه درکوي په دې چېرې ته دوست او ته ملګری او ته انډیوال او تا سره مینه ده او تا سره تعلق دی. امریکا پیسې چې راویستلې دا د فاحشو او د کلبونو، د ډانسونو، د شرابخانو په همجنسبازۍ باندې، په سکشویي باندې او د لیبر په کار باندې دا هغه پیسې وې چې هغې نه د په ناجایزه باندې ټکسونه لګولي وو، هغې نه یې اخیستې او د خوارانو غریبانو نه به یې په زور اخیستې، هغه بیا غریبو ملکونو ته ورکوي، په هغې د دی او هغه بیا انجوز رالیږي. هغه انجوز په خپله په نوم د افغانستان د مصرفولو په خپل مابین کې عیش او نوش کوي. زما محترمو موږ چې کومې مسلې کوو یا طالبانو علماو ته کوم مشورې ورکوو، دا موږ درس کې سبق ووایو. زه خپله الحمدلله استاد یم او د احادیثو استاد یم او الحمدلله ما افغانستان کې هم د مسعود زمانه کې چې و د رباني دوی په دور کې ما 2 سیمستره درسونه ورکړه، رتبه مې پوهنیار وه، لیسانس پاس وم او ما دغو کې واحد زه وم چې په ټول 15,000 نه ډېر شاګردانو په نړیوال پوهنتون کابل دی شمس الحق افغاني پوهنتون کې واحد زه وم چې له پټکي سره به ورتلم او له جامو سره به ورتلم.
ما نه به ښځو ستر کو ورته به یو بو بلا ښکارېدم او چا به چې دا دو ملت چرایش ټوپک پاتلون غاړه کې و هغه به ورته مهذب ښکارېده خو چې خبره به شروع شوه الحمدلله بیا د خبرو کې خو موږ الحمدلله بیا ګټلې وه هغې ته بیا نه دلیل معلوم و نه برهان معلوم و نه سند معلوم و نه منطق معلوم و نه خبره معلوم و نو عرض دا دی موږ د خپلو ملګرو ته چې کمې خبرې کوو زموږ افغانستان آزاد خپلواک نه دی غرب نه دی شرق نه دی پاکستان نه دی ایران دې تابع نه دی او دا خبرې مه کوئ او هر څوک چې دا خبرې کوي دا اسمان سره ډغرې واړئ کاڼي ته دا زموږ درته نصیحت دی دا کاڼي تاسو اسمان ته واروئ اسمان ته واروئ او اسمان ته چې څوک کاڼي ولي خپل سر به پرې مات کړي نو زما محترمو تحریک سره موږ بیعت کړی دی او بیعت په شکل د عقد نکاحي دی دا ماتیږي نه تر څو چې زموږ امام مسلمانی او زموږ امام په دې اسلام او عقیده پاتې وي او زموږ امیر المؤمنین خپله معزول نه یا وفات نه زموږ د هر یو طالب د هر شیخ او د هر یو ملا رګ رګ دا آواز کوي چې زما مشر شل کاله موږ په ولږه کې د دغه مشرانو سره د امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمت الله علیه ورپسې متصل امیر المؤمنین منصور رحمت الله علیه ورپسې دا شیخ صاحب حفظه الله دی او که موږ ته امارت اسلامي یو معمولی سړی د عبد حبشي راولي او موږ ته ودرېږي موږ به ورته آمنا وسلمنا بالرأس والعين طوعا او کرها هغه منو او د تاسې منل خو موږ ولیدل تاسې منل خو موږ ولیدل چې یو قومندان به راجیګ شي ډزې به یې وکړې رازق وی کنه لري ما لري کوي نو چا لري بل راجیګ شه یو ښځه دیګر په پارلیمنت کې تاسې کم هوبلو د خدای خاطر وکړي که جوهلا نه وي دا ستاسو پارلمانو که دا طبیله د حیواناتو وه شپاړس غره چې سره واچوي دونه جنګونه نه کوي لکه تاسو چلته خپل مابین کې جنګونه کول اسلام دغه تعلیم داسې ته درکوي اسلام خو د رواداري نوم دی اسلام خو د ایثار نوم دی اسلام خو د عزت او عفت نوم دی نن تاسې راشئ زموږ د یو وزیر خرچه وګورئ د یو والي خرچه وګورئ د افغانستان وزارت مالیه نه تپوس وکئ او پوښتنه ترې وکئ چې څومره خرچه په دې یوه میاشت کې طالبانو کړې او د تاسې په زمانه کې د یوازې د یو رئیس اجرایه وه څومره خرچه وه د وزیر د یو وزیر څومره خرچه وه نو دا سلونه میلیونه ډالره چې وو دا خو د بل ځای نه و دا خو د دې ملت په وینو باندې او د هغې په مرۍ باندې خوله ایښې وه او هغه هم جوسل زما وروڼو موږ اکثر یو کلیپ کوو یا مسله کوو په درس او تعلیم کې د خیرخوا په نیت هغه تاسو والئ په غلطه یې واړوئ او بیا وایه ما یو کلیپ لګولی و په نوم د دغې باندې چې کوم یو ملګری په دې دغې کې لګېدلی و پوهنتون د کابل کې چون دا زما مادر علمي وه او زه الحمدلله دغه پوهنتون نه فارغ نه یم د پوهنتون کې استاذ پاتې شوی یم زه د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نه فارغ یم او بیا یونیورسټي پېښور نه ایم فل مې کړي دي او بیا هغه ځای کې د پروفیسرۍ زه په دغه پوهنتون کې رسېدلی یم خو دې پوهنتون کې چې کوم کشر سړی ولګېده موږ یو مشوره ورکړه داسې آسماني وحی نه وه او نه حرف آخر و هغې نه داسې ډېرو خلکو دلته اوس ما تکلیفونه شاګردانو راولېږل چې تاسې فلاني دا ویلي و فلاني دا ویلي و فلاني دا ویلي چې دا نو هغه په ساقو په جارو هغه خبرې خورې کړي دي هغې زموږ مشران دي چې ارسو کې ولګو موږ هغې باندې څه اعتراض نه وو دا یوه مشوره وه موږ ورکول رسول علیه الصلاة وسلم 18 کلن اسامه ابن زید دا د غلام زوی او نبی علیہ السلام دا په ابو بکر او په عمر باندې مشر کړ صرف معمولی خبرې وې او مشوره و لیکن هغه په بالسمع والطاعت منه منګه دا ټول منو در حاله زه په خپل د کابل د 10 کال مخکې قاضي مرافعو او ما سره ډېر کشران ملګري چې موږ په سر مشرانو بالسمع والطاعت والحمدلله دومره قومنداني زمونږ وه دغه قومندان چې تاسو ته وایي چې د کابل دروازه بندوله اشرف غني نه دې راوت د دغه قومندان باندې ما له پېښور نه اډر وکړ اول ته مې فیصله پې ومنله زمونږ الحمدلله بیا دومره زور هم نو امارت اسلامي ته خان دی ما دا یو خداداد صلاحیت دا به وي دا راغلی د شته نظام دپاره
طالب مخالفین دې په دې پوه شي چې طالب غلا نه کوي، طالب زنا نه کوي، هغه دشمن هم په دې پوهېږي چې تښتېدلی او ښځه هلته کابل کې پرېښې، هغه ته دا پته ده چې زما ښځه نه سرتوري. استازو ښځې چې کومې راوتې وې او یا دارنګې په پارلمان کې غېږې ویستې او د 300 کسانو مخکې څملوله او پرې وختله او په بوټانو یې وله، کوم خرپوس ووایي چې یاره دا غلط کار وشو؟ نو عرض دا دی زمونږ طالبانو کې خاندئ مه، طالبانو ته کنځلې مه کوئ او ورانې مه وایي، سپکې سپورې مه وایي. د طالب لاس د قانون دی او د قانون لاس ډېر اوږده دي. په خدای باور وکړئ، وایي پیش اذان در عفو کوب کې سودې ندارت پیغان زیر چوب، چې دومره خو ولوخرې. طالبان چې دي دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زامن دي. معاویه رضی الله تعالی عنہ ته یو سړي کنځلې کولې بالاخره معاویه صاحب ورته ویلې چې بچې وایي باچانو مزاج د ماشومانو ده، هر څومره لوبې چې ورسره کوې خو نیولې د زمریانو دي، په دې ځان پوهېږه که یو وارې ملا زر واچوه بیا به د کیسه ګلجانۍ ښه. نو د طالبانو خوی د ماشومانو ده ښه، دا یاد وساتئ، خو نیولې د زمریانو دي چې بیا دې ونیسي بیا دې وراکتې نه مغه ادې هم خلاصه کړي چې کومې ادې دې داسې کولې په پارلمان کې هغه دې ولاکه بیا ته خلاص کړي. او مطلب دا دی چې دا چورواکي چې تاسې هلته کوم زورواکي و تاسو نه ځمکې نیولي ته خدای تاسې نه پټي نیولي، شرق یو 2-3 قومندانانو د کابل نیولی، غرب یو 2-3 نورو نیولی دی، جنوب نورو نیولی دی، او دارنګې شمال خو هغه بیت المقدس دی هغو ټولو خلکو نیولی. دا کم انصاف دی؟ اوس نن سبا صهیونیت روان دی، ستم ملي پکې روان دی، قوم پرستي پکې روانه ده، نشتل پرستي پکې روانه ده. بهترین ثبوت به یې زه درکړم، سروبي ولسوالۍ دی دا 400 متره څو کیلومتره د مانه وزیره ده، یو سروبي ولسوالۍ ده او نفوس هم تقریبا 100,000 ته رسېدلی دی. او دا یوازې کودامان 6 کلي دي، 6 ولسوالۍ دي. یو پنجشیر ولسوالي ده، یو دای کونډي ولسوالي وه، هغې نه دا چا په خاطر ولې جوړ شو؟ راشئ تاسو زمونږ تاسو محاصره وکئ، که عقل چا نه خدای نه درکړی بل ته غوږ ونیسئ، نورو ته غوږ ونیسئ. یو بغران ولسوالي چې دی، یو بغران ولسوالي دا د 3 پنجشیر عمره دی. راشئ مړو کې به سره حساب وکړو، ژوندي پرېږدئ. زمونږ امیرالمؤمنین چې خدای او رسول پرې رحمتونه وایي د هغه قبر وګورئ او تاسو مړو هم دومره ځمکې نیولي، دومره ځمکې چې نیم کابل 2-3 مړو نیولی دی. هغه یو خاین ملي و پخوا وختونو کې دغه سقاو، هغه تاسو چېرته خیراتي د خرو غویي هډوکي راوړل او هغې باندې مې یو غونډۍ ونیوله. نو د خدای خاطر وکئ چې دا څه م وکړه همدغه نه بس دي. او دا بلډنګونه چې څونه زه کابل ته تللی وم چې څونه بلډنګونه دي د چورواکو دي. او دا یاد وساتئ موږ ټول الحمدلله که نور نه پوهېږو نو په 3 مسلو ډېر ښه پوهېږو. یو احقاق د ماحول حق پوهېږو، بل باطل او حق کې ډېره فرق کولی شو. الحمدلله د باطل او د حق موږ سره دومره یو بهترین نقادي دی، دومره بهترینه لاره راته معلومه ده پکې چې باطل له سترګو نه موږ پېژنو. د باطل تصور دا موږ باطل په دې پېژنو چې له پوندو نه یې پېژنو. نو دا د چورواکو دا کورونه به موږ انشاءالله ترې راخلو، دا د غصب مالونه به ترې رالو. که دا موږ امیرالمؤمنین ترې وانخلي دا مداهنت فی دین دی، دا د ملت سره خیانت دی. که کابل والی وزیر دا کار ونه کړي دا به د ملت ته مجرم وي، دا به خدای ته مجرم وي چې د غاصبینو نه دا مال وانخلي. حضرت ابوبکر صدیق په ځای باندې نن سبا هیبت الله اخندزاده ناست دی، شیخ الحدیث هغه او د حضرت عمر په ځای ناست دی. او د حضرت عمر تاریخ له موږ نه هغه ته ښه معلوم دی، د ابوبکر تاریخ له موږ نه هغه ته ښه معلوم دی. د ابوبکر په اوله خطبه کې دغه وه چې زما وروڼو یو طرف ته ابوبکر چې کله خلیفه شه نو په هغه وخت کې یوه ښځه ورته راغله، وایي نن خو ته خلیفه شو دا ما ته به بېګا دا ګډې چیلۍ څوک پول وشي. دا ورته ویلې درځم درته لوشم. نو یو طرف ته خو ښځو ته ګډې چیلۍ لوشلې، بل طرف ته اعلان وکړ چې دنیا کې غټ ترین
بدماش چې څوکي هغه به ان شاء الله زما توره زمي او زه به د ظالم په سر باندې تندریم او د مظلوم د پاره به لمسیم زمارونو زمون مشران دغه رنګي دي زمون مشران دغه رنګي دي من یو مسله باندې ډېر ښه پوهېږو چې حق پیژنو په قضا ډېر ښه پوهېږو په عدلیه الحمدلله ښه پوهېږو دا زمون مسلک دی په استخباراتو ډېر ښه پوهېږو ما په استخباراتو دا پی ایچ ډي ځکه کړې وه استخبارات په اسلام کې د عقل و نقل نه نظره داسې کتاب مې پې لیکلی او دا کم چې نن سبا تاسو ته په تعلیم په دې تحصیلات عالی کې مشر دی شیخ مولانا عبدالباقی د په استخباراتو یو کتاب لیکلی دلته چې کم پروفیسران دي هغه به انشاءالله ترجمه هم نشي ویلی مونږ الحمدلله جامو ته مه ګورئ زمونږ کپړو ته مه ګورئ زمونږ کردار ته ګورئ زمونږ کردار ګورئ کردار خدا کردار د اسلام د اسلام نه مفلس ای کابلیانو دا یادو ساتئ سابقه کمونستانو او دارنګې مغربي مشرب خلکو او زه دا زما خطاب هغه چاته دی چې هغه د اسلام په عبادت کې نه دی لوی شوی ټول عمر د کافر خدمت کړی دی او نن په مسلمان باندې رد کوي د مسلمانانو په تحریک رد کوي دا تحریک ایک جان دو قالب دی زمونږ هر یو مشر چې هر خبره وکړي مونږ یې منو سمعا وطاعتا یې منو د قرآن مونږ ته ویلي دي چې دا به منئ حدیث مونږ ته ویلي دي دا به منئ ته وګورئ مونږ په یو قلم په یوه میاشت کې شپږ اتۀ وزیران بدل شو لاړلو راغله یو وزیر غږ نه دی کړی څه کونړیانه بله ورځ جګ شوي چې مونږ دا والي صاحب لوی بزرګ سړی دی دا د دلته یي نه هغوی د اسلام په مزاج بلد نه دي داسې تحریکونه چې 50 کره ته ووایي چې دلته دي هغه به نه وي دا چې یو وارې دستخط پې کش که هغه پې کش څه هغه یار چې یو ځل لاړو نو بس لاړو نه مې ولید نه مې بیا په پرسان راغی او دوه یاران چې بېلوي سره خوږدله جوړې هغه بېلتون بیا په جهان راغی امیر المؤمنین چې په چا لیکلو کې بیا دا ټتې پتې مه کوئ هسې مغزا کوئ دې باندې سوچ شوی په دې فکر شوی چې یو سړی والي که بس هغه والي چې ورته یې ځغله ټیک به ځغلي داسې نه دی چې ما څوک نشي لرې کوئ ته خدای تاسې دا وزارتونه پخوا تقسیم کړي یو ریاست به تاسو په 10 زره ډالر باندې د میاشتې اخیسته د میاشتې اوس ریاستونه خوشي دي څوک یې نه کوي طالبان الحمدلله علما دي زه په دې نور کلیپونه هم کوم ما به مخکې د اصلاح څخه خبرې کولې ملګرو ته اوس به یې نه کوم اوس به صرف د ستاسو دغه پخ شو دا ماضي منفي پینټونه روباسم زه خو استاد یم ستاسو په دې داخل کې خبرې ما مطالعې کړي سټډي مې کړي او زه بیا په مولیانو کې ماډریټ نه یم ایکسمیسټ یم دومره توند یم او دومره انتها پسند یم په دې مسایلو کې چې نور خو ارخاء العنان در سره کوي زه خو بیا یو مسله کې مفهومه نه او زه انشاءالله بل ځای به بیا د ښځو په حقوق درته خبره